सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा 1 नंबर आयत और 1 नंबर रुकू और 1 नंबर सिपारा। ददी आयत करीमी खुलासा परुन तासु ता बयान शवा और द पूरा सूरत खुलासम तासु ता बयान शवा। चिदी के द अल्लाह उलूहियत और द अल्लाह सिफतून बयानीगी और दागी दलाइल बयानीगी और बिया द बंदे यो सवाल यो दुआ बयानीगी और बे आखिर की 3 किस्म खल को बयान दे। यो इनाम याफ्ता खलक बल मग़ज़ूबि अलैहिम च द अल्लाह गज़ब पे शवेरे और देम द्वालीन गोमरा खलक। नंद अवल आयात द्वेम तफसीर दे और द्वेम रज़दा चूँकि द अल्लाह हम्द यौलुई अमल दे और डेर अजर लरी और द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम्द कौन की खलक डेर ज़्याद वक्त दी और द अल्लाह द हम्द व सना डेर ज़रूरत ते मंगता। दी वजह नंदर त योसो खबर ददी मुतालिक नूर बयानी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले योज़ल यो सहाबी राले वेलिया रसूल अल्लाह मा द अल्लाह पा हम्द व सना की योसू शीरुन वेली अगवेल च नबी अलैहिस्सलाम बरा तसवी आम तौर सर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशीरुन न खखवल जायज़ु खो खखवल बेड़ेर न जगह कुरान के मरागली दी च शायरान पा हर कंद के खुलवई फ़ी कुल्लि वादी यहीमून। शायर सड़े कले यो इंसान आसमान तो खींचे और कले लान देखबो के रहो गुजार की द शायरान बैलेंस निवी खो नबी अलैहिस्सलाम ते सहाबी वेल मा द अल्लाह पा हम्द व सना की योसू शीरुन वेली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तो फरमाइल अमा इन्न रब्बक युहिब्बुल हम्दा दा होताड़े खकार करे दे च द अल्लाह हम्द व सना दे पे शीरुन की वेले दा और अल्लाह पल हम्द व सना सर डेर मीना कई तासु को इज्जतमंद मंग द ऐबुन न डकियो कुछ योजी की योकस जमंग पा हक की यो जुमला हुई इंसान पा कमीज की न जाएगी और सुमर खुशहाली की योजी की वजीर सर तस्वीर राशि कौंसलर नाजिम सर तस्वीर राशि आगा बार बार पखपल
پیج باندې او په خپل آی ډي باندې شیر کوي لکه دا د عزت ګڼي چې زما زه ډېر د صفت لایق یم نو چې کم رب حقیقت کې د صفتونو لایق دی او دا ټول کائنات داغه په صفتونو باندې گواه دی زما د بدن یو اندام د دې کائنات یو ذره د دې کائنات یو شی او د دې کائنات نه بر سيزونه د دې کائنات نه لاندې سيزونه دا دنیا په دې ټول کائنات کې یو ذره دا څومره انسانان چې پکې حیوانات پکې دي او دا بلډینګونه او دا نیرونه او دا غرونه پکې دي دا د نور عالمونو په مقابله کې یو ذره د ذرې نم کم حیثیت لري دا چې الله رب العزت سره خزانی دي موسی علیہ السلام الله ته وایي یا الله کدا ټول کائنات ستا حمد او ثنا نه کوي ستا نافرمانی کوي نو یا الله سب سره کوي الله رب العزت او فرمایل وی اے موسی ما سره داسې یو زناور دی چې هغه د دې باندې مسلط کم نو دا ټول کائنات په یو لقمه کې ټول کائنات داغه خله به سومري داغه به سر سومري داغه به باقی بدن سومره لوي داغه معده به سومره غټي موسی عليه السلام یا الله دا زناور دا بالا دا په کوم ځای کې ده الله رب العزت ورته فرمایل وې دا زما په ځنګلونو کې په یو ځنګل کې ده سوچ کوم چې دا بالا په کوم ځنګل کې هغه ځنګل به څومره غټي او ته به څومره حیوانات نور بیا داسې الله سره ډېر شیر ځنګلونه دي دی باندې ځان له یو بیان کې د الله په قدرتونو باندې په دې وجه نه ته به الله حمد او ثنا وي څه حمد او ثنا به آسان الفاظ الحمدلله یا الله ټولې ثناګانې ټول صفاتنا پټولو زینو کې پټولو ترتیبونو سره پټولو کیفیتونو سره د هر چانا اے الله خاص تعالی ردی الله طرف یو الله یو دی او دی خوا کسان زینا او کیفیت او طریقې ډیرې زیاتې سو کې پاشعارو کې وای او سو کې فارسی کې سو کې عربی کې دیو جن یو حدیث کې راځي مسلم شریف حدیث ته لیس شیء احب الله المدحة من الله وإذا الله د مدحنا زیات محبوب سیز الله تبل شي نشتا دلته مونږ بیانولې شو بل عمل وإذا الله د مدحنا الله ته زیات محبوب سیز نشتا بیا وی ومن اجل ذلك وعد الله الجنه وی تاسو ته دې خبرې پته شي چې الله رب العزت جنت د هغه کسانو د پاره تیار کړي دي یا د هغه وجنه جوړ کړي دي کوم چې د الله حمد او ثنا وایي دا نور به کې اسې داخلي اصل الله جنت چې جوړ کړي دي د حمد او ثنا والا د پاره جوړ کړي نو ګوره د جنت د تعمیر مقصد هم دی د الله حمد او ثنا نو عزتمندو چې ذکر کوي دغه ذکر کوي چې الله خپل کتاب شروع کړي الحمدلله رب العالمین نو مطلب د دې خبره دا دی چې تاسو جنت حاصلوي نو په حمد او ثنا سره حاصل کړئ او واقعي خبره دا دی عزتمندو انسان خپل ځان ته وګوري کنه بعض وخت یو سړی ستاسو ډیر خدمت وکړي دومره خوشاله نشي خو یو سړی په لوډ سپیکر ولاړ دی په سټیج ولاړ دی او ستا باره کې یو جمله ووایي بس داغه نه انسان ډیر زیات خوشاله الکه دې بل سړی خو دې زوی دې ټول عمر خدمت کړي وای نه یار هغه زما ډیر صفات وکړو صفات ډیر زبردست چیز دی خو دې وړ الله دی دغه رنګ یو حدیث کې راځي حاکم مستدرک حاکم کې او شعب الایمان کې دا حدیث دی ډیر بهترین حدیث دی اول من يدعى الى الجنه الحمادون وی خلق تاسو ته دی پته وی د دې خبرې چې د قیامت پر ورځ کوم اولنې ټولګې دی اولنې ډله ده او الله به هغه جنت ته داخلین او هغه ډله د حمادون د حمد کوونکو خلقو ده
د شپې د ورځې ساعتونو کې راپاسېږي د الله حمد او ثنا وایي د ټولو نه اول به الله دا نه وایي مزګزار راپاسېږي زکات والا حاجیان راپاسېږي فلانې اول چې کومه ډله دننه کېږي د الله حمد او ثنا وایي هغه به موږ کې کېدی شي بارم کېدی شي الذين يحمدون الله على السراء والضراء ودا با هغه خلکی چې په خوشحالۍ کې او په غم کې د الله حمد کړي دي مونږ یو کار دی مونږ د الله حمد کوو خو چې کله پیسې ډېرې راشي یاره د الله رب العزت ډېر ما باندې رحم او کرم دی او چې لږ سختی راشي وایي الله به زموږ کور لیدلی نو داسې نه دي ویل پکار پیغمبر علیه السلام به په خوشحالۍ کې هم د الله حمد ویلو او په غم کې به هم د الله حمد نو یا د دې معنا دا د خوشحالي او غم یعنی بیماری او صحت مالداری غریبی د هر حال کې یو حدیث د ترمذی کې راځي افضل الدعاء الحمد لله بهترین دعا الحمد لله دا ولکه دعا ما توخه الحمدلله وای الله دې همدا سي دعاګانې قبلې د مؤمن صفت دا د شدا به هر حال کې الحمدلله وای تر دې چې د روح کوزي د بدن نه دا به وای الحمدلله او د نبی اسلام د عادت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت قران کې یو صفت ویلې ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا الله وی نوح علیہ السلام ما د عذاب نه بچو او ډیر کسان نو سره نورم بچکړو وی تاسو ته پته ده دا ولی انه كان عبدا شکورا هغه زما ډیر شکر گزار او ثناخوان بندو هغه من بچو ټول دنیا چې هغه وخت څومره هغه ټوله هلاک شو نوح علیہ السلام او داغه متبعین بشو والله صفت کې وی ډیر شاکر بندو د حمد یو معنا ده د الله شکر ادا کول تا ته وی شکر څنګه الحمدلله دې د الله شکر دا شکر هم په حمد کې داخل دي دي ته قولی یا فعلی حمد وی په خپل اندامونو سره او په خپل سره ته حمد د الله ادا کې وی نوح علیہ السلام با خوراک سکاک سورلی کپڑے بدلول چې کوم کار به وکول الحمدلله الحمدلله یا الله ستا شکر دې یا الله ستا شکر نو دی وینا الله انه کان عبدا شکورا زما ډیر شکر گزار بنده اوس د قیامت پورې دا آیات ویل کیږي د نوح علیہ السلام صفاتونه کی ایوب علیہ السلام بم د الله حمد او ثنا ډیر کول الانکه بیماری پر راغله اب خپل ذکر ته بیانی هر حال کې به د الله حمد او ثنا او خپل خپلوانم ته جدا شو سخت بیماری کې ځان لپاره غوستو خو ایوب علیہ السلام به د الله حمد او ثنا نو بیا چې کله الله ته نږدې شو نو الله رب العزت په یوزل د سونی او د چاندۍ د ملخانو بارانو یا د پتنګانو او باندې باتروم کې لمبلې افغانانو خبره تشناب کې او هغه لمبل خپل غسل وکاو او دې دوران کې په سونی او د چاندي پتنګان راولېدل باران په شان باندې نو ایوب علیہ السلام زر زر راغونډول نو الله په وਹੀ راولېګل چې ایوب داسه کې دنیا راغونډه او د دنیا سيزونه ځان ته پرې غوستو دې ته کار ویلو هغه یا الله دنیا نرا غوندو مستاد نعمت شکریا ادا کوما تارا باندې نعمت وکړو که اوس دا نعمت نرا ټولو مرنا شکرې کی راضی نو دی وجنه یا الله زنا شکر گزار بندستانه ما خو په بیماری کې مستانا شکرې نه کړي نو په صحت کې مستانا شکرې څنګه وکما وې دا نعمتونه را غوندو الله ورته صحیح ده صحیح الله ته پتا و خو مونږ ته خودل چې دا خبره به د پیغمبر په امت کې د نبی اخر زمان په امت کې هم دا خبره ذکر کیږي چې پتا ورته ولګي چې دا نعمتونه دي نعمتونه حاصلول شي خو تکبر بنګي او ناشکری بنګي په صحابه کې و صحابه د شتیر شي دي چې هغه عشره مبشرو کې داخل دي یا درې صحابه الله ورته په دنیا کې د جنت زیری را لېږلي دي او دا مالدارو
دوی سره دومره مالدارو چې د سونی او د چاندۍ به سره ډیری لګېدلي وو ډیری داسې ډیری زموږ کسان که ډېر مالدار شي دومره ډیری چا سره نشته د شګو ډیری شته خو د سونی چاندي او د دې نشته او د دې باوجود هغوی الله راضي کړي شکر ګزارو نو الله په دنیا کې ویلي دا جنتیان دي نو بهرحال مال خایس دا انسان چې ناشکر جوړ کی دا ناروا دی او قسم دې باز کسان داسي په لوی لوی محلاتو کې ګرځي په لوی لوی موټرو کې ګرځي د سونی او د چاندۍ په دې پلاسونو کې لوبې کوي او دا شان مالداری د دوی د کور غلام وي او د دې د کور وینځي داسې مالداري خدا غوي عاجزي عزتمندو د خاورو پشان او بعضی کسانی د فقیرانو پشانی جامش دیدلی رنگ روغنی برابر نوی خداوی تکبر او داوی ناشکری فرعون ترسی دا په دې سيزونو باندې نه تړل دا یو طبيعت وي د انسان نو دی وجه عزت مندو دا د پیغمبرانو واقعات دا حدیث دی د لپاره بیانېږي چې من کې د حمد والا د الله د شکر دا ماده پیدا شي یو حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث دی من تاسو ته هغه وظیفې بیانو چې هغه قران کې ذکر یا حدیث کې ذکر نو دی وجه نه چې کوم وظیفه تاسو ته دلته بیان شي یا کوم ذکر داغه اهتمام کوئ یو حدیث کې راځي چې کوم انسان سلزله الحمدلله وی الله رب العزت دتا د سلو اسونو د الله په لار کې د خیرات کولو ثواب ورکي مونږ یو اصل نشو خیرات کول نو ځکه دا خیراتونه نشي کولای که بس کم دا خیرات خو کوا کنه دا یو حدیث کې راځي دا مسند احمد کې چې کوم انسان د نعمت نه بعد د الله شکریا ادا کی د تشل نیکی ملاويږي او کوم انسان چې بغیر د نعمت نه ادا کی وي هغه ته ډیر شنی کېانی ملاويږي اسی د الله حمد و ثنا یا الله ستاسو شکر دی یا الله ستاسو شکر دی د مؤمن شان دا ګور دا حمد دومره لوی سیز دی چې تاسو د انسان او د مؤمن دی زندگی ته سوچو کې اکثر زینو کې الله حمد راوسته دی د حمد عبادت لکه د ټولو نه اول چې انسان سحر را پاسي نو دعای دا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا یا الله ستا حمد د ټولو نه لومبه ټکه د بچ بسي الحمدلله به چې را پاسي کینو انسان او دس لذي تقاضي لذي باتروم تزي چې باتروم ته روزي بیا وي الحمدلله اذهب عني الحزن یا الله ستا ډیر شکریا ستا ډیر مهرباني او ټول حمدونه تعالی ردی چې زما د بدن نه دی دا ګن په حفاظت سره وېستو او زه د ګن نه خلاص کړم کدا ګن ستا په خېټه کې پاتې شو ټامبه شي ټوپونه به وایي ټوپونه او انجکشنې به وایي او ډاکټر ته به خو دې نشي چې دا علاج را لوکا نو ګوره چې بیت الخلا نه راوځي هم الحمدلله او دا شان چې به انسان موز لذي نو کپڑے بدلېږي نو بیا دعا دا کپڑے دعا دا الحمدلله الذي کسانی یا الله ستا ډیر شکریا چې تا مال د کپڑو اغوستل توفیق راکو ګینه زخته دنیا کې بربند پیدا کړو کدا کپڑا تا نه پیدا کړي او مال دې عقل نه راکړم تاسو به زناور په شان بربند ګرځې دي یا الناس باللباس انسان خو په لباس باندې انسان دی او په دې باندې خستخ کوي دا غره چې کپڑے بدلې کې د جمعه تراشي د جمعه کې چې کوم نه دوی الله اکبر فروي الحمدلله رب العالمین را پاسې دو الحمدلله باتروم دروته الحمدلله کپڑے واچولې الحمدلله مستعدو الحمدلله به مسکی ګورا شروع کې به الحمدلله چې څنګه رکوع ته لاړ شي بیا وایي سمع الله لمن حمدا به پکې حمد را یا الله تعالی هغه انسان आवाज واورېدو چې ستا حمد بیان کو اوس لا سکند نه تر شوی بیا وایي ربنا لك الحمد بیا حمد سمع الله لمن حمدا غیب حمد ربنا لك الحمد به حمد نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت دا حمد ډیر حالتونو کې انسان لا
راوسته دي. دغه رنګ بعض کتابونو لیکلي دي مثلا به روټي تکینی روټي وخړله به وي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا به الحمدلله. نو عزتمند ډیر زیات اوقاتو کې چې کوم دی د الله حمد و ثنا راغلی دا. امام قتاده رحمه الله فرمای چې په کوم مجلس کې یو قسم الحمدلله وي دا الله حمد بیان کی وی الله رب العزت د دې د برکت نه د ټول مجلس چې کوم دی ټول حاجتونه پورا کوي. نو تاسو ټول وای الحمدلله. دا الله حمد و ثنا دا الله د حمد و ثنا قسمونه دي. یو قسم دی هغه ته وی قولی او خلی سره د الله الحمدلله وی. دویم دی فعلی په خپل پریکټیکل چوتای او خپل بدن سره د الله شکریا ادا کول هغه اعمال صالحه دي چې کوم انسان نیک عمل کوي دا در حقیقت د الله شکریا ادا کوي او د الله حمد و ثنا وي خو په عمل سره وي په قول سره نه کوي. درېم چې کوم دی هغه د ویل کېږي الحمد الحالی خپل حال سره چال سره ډال سره دې طریقې سره د الله حمد و ثنا بیانول او دا په روح او په زړه سره کېږي دل او دماغ او روح سره کېږي. هغه څه طریقه ده هغه دا چې انسان علم او عمل اختیار کړي. کوم انسان چې علم حاصل کی دا د حقیقت د الله شکریا ادا کوي په زړه سره او په روح سره دا د الله او دغه نه کوم انسان چې اخلاق کریمه په ځان کې راولي ښه اخلاق دا در حقیقت په حال سره د الله شکریا او حمد ادا کوي. او څلورم نمبر دی حمد لغوي. نو دی کې په خسته الفاظو سره په شعر او شاعرۍ سره په خسته فصاحت او بلاغت الفاظو سره او مختلفو جبو سره د الله شکریا ادا کول دا حمد دی. او پنځم نمبر دی الحمد العرفي. عرف او سوسایټي کې موږ داسې کارونه وکړو چې هغې نه معلومیږي چې دا انسان د الله ډېر شکرګزار دی او دا د الله ډېر حمد کوونکی دی. نو هر هغه کار چې د الله په تعظیم باندې دلالت کوي نو دا په حمد کې داخل دی. د اردو یو شاعر دی هغه د الله حمد و ثنا بیان کړی دا درته مختصر بیانو. هغه وایي کہاں میں بندے عاجز کہاں حمد و ثنا تیری. اللہ تو زٹے عاجز بندے میں اللہ استا حمد و ثنا سو کولی کہاں میں بندے عاجز کہاں حمد و ثنا تیری. حدود عقل سے بڑھ کر ہے عظمت اے خدا تیری. تو خالق ہے تو رازق ہے تو باسط ہے تو قادر ہے. ثنا خوانی میں ہے سرشار یہ ارض و سما تیری. کوئی اللہ دزمک یا عثمان ستا حمد و ثنا وی سخو یو عاجز بندے ما. ثنا خوانی میں سرشار ہے یہ ارض و سما تیری. نمایاں ہے تیرا جلوہ بہاروں چاند تاروں میں منور کر رہی ہے سارے عالم کو ضیا تیری. وی اللہ استاخو یو د نور یو نور د یو کرخه ټول عالم چې کوم دی رڼا کړي. تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے فقط تو ہے تو ہی تو ہے فقط تو
एक इब्तिदा तेरी है, एक एक इंतहा तेरी। द हर यो इब्तिदा ताकने दो इंतहा बेम तके या अल्लाह स्ता दुमर सना। कोई एक सांस भी मर्जी से अपनी ले नहीं सकता, कोई एक सांस भी मर्जी से अपनी ले नहीं सकता। किसका कुछ नहीं या रब, किसी का कुछ नहीं या रब। फना तेरी बका तेरी। बयान इब्ने हसन कैसे करे लुत्फो करम तेरा। बयान इब्ने हसन कैसे करे लुत्फो करम तेरा। खज़ा तेरी ये गुल तेरे, फिजा तेरी हवा तेरी। वही अल्लाह दस्ता हमदो सना संग बयान के मशायर हुए। वही खजाना मुस्तादी, बहार मुस्तादी, गुलून मुस्तादी, फिजा मुस्तादा, हवा मुस्तादा। जमा पर किसी दी चीज़ें बयान कम हर सस्तादी। देव जी ने इज्जतमंदो बाज वक्त के इंसान गीला के वो यार द अल्लाह दुमरा खजानी दियो मन पर गेदा से स्पेरे गरजू और जमों को न कारोबार तन प्लानेश तन दाश्तन शायर वही उसके अल्ताफ है, उसके अल्ताफ तो है आम शहीदी सब पर, उसके अल्ताफ तो है आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसे काबिल होता। अल्लाह को काफिरानो बांधे मरहम करे खुराक वर्खई दागी मुल्कुने आबाद करी दी अगले गुरु पैदा करी तासरे सजदू खुकाश शेता जान सनस काबिल जोड़ करे वे द अल्लाह द दर काबिल इंसान संग जोड़ी छि द अल्लाह हमदो सना वे अल्लाह दे मंग उस्ताद खपल हमदो सना वाला शुक्रगुजार बंदीगान जोड़ की।